نن یو ډیره لویه افسوسناک واقعه مخې له راغله په نوتیا مشتاق آباد کې په یو کور کې ګیس جمع کېدو نه پس چې کوم دی یو بلاست شو، هغه کور مکمل کېناستو. دغه دلته کې یو زنانه یو ماشوم پکې هم زخمی دی او رکشا او ګاډی پکې هم خراب شوي دي. دغه ټایم کې په موقع موږ سره ایس ایچ او صاحب ولاړ دی، د سره هم خبرې کوو. 1122 عمله ولاړه ده خو هغه لږه لایټ راورسېده او عوام چې کوم دی په خپله لګیا دی، خپل خدمت په خپله کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. بالکل دا اوس تقریبا 3:03 بجې وې کال شو، زمونږ دلته چوکۍ هم جوخته، زه خپل هم په راوند باندې او فوراً ما خپل پولیس ته په وایرلس په ذریعه وویل 1122 ته مونږ کال وکړو. دلته راغو، دا نعمان نوم یې دی، بینک کې ملازم دی. د دې دا 2 چته بره یو کمره وه، هغې کې چېرته اکثر اوقات نن سبا د ګیس لوډ شیډینګ وي، نو لا فی الحال دا کنفرم نه ده چې ګیس سلنډر دی یا ګیس لیکیج دی. خو بره کمره کې بلاست وشو او د بلاست په نتیجه کې چې کوم دی نو یو د هغې مور معمولي زخمی ده، یو یې تره زخمی دی. خو هغه خښتې چې کومې راوغورځېدې ده، بهر یو چمچي ولاړه وه او سوزکي ولاړو، هغه هم خراب شو. ای باندې ټوله ملبه راغله او یو راهګیر یو ماشوم د 10-12 کالو دی. هغه چې 1122 راورسېدو نو زموږ پولیس او د دې ځای پبلک چې کوم دی هغوی فوري طور د دې امداد ته راغلي. هغه کسان انشاءالله چې ټیک دي نارمل دي، موږ د لاس نه ونیول او 1122 هغوی ریسکیو که هسپتال ته یوړل. داسې تشویشناک حالات خو څوک پکې نشته دی؟ نه انشاءالله سری داس خو داسې نه دی او دې ځای خلک ډېر کوآپریټیو دي. دا ټول خلک فوري طور دلته ناظم صاحب اوس هغه کار کې لا مصروف دي ټول، نو ډېر زیات تعاون ټول وکړو. ګران کتونکو دا د بالا ماڼه ایس ایچ او موږ سره اوسئ چې څه نیوز اپډیټ راځي موږ دا به تاسو سره موږ شیر کوو. او هغه اړخ له ځو تاسو سره چې کوم هغه ګاډی پکې خراب دی او رکشا ده پکې، هغه هم تاسو سره شیر کوو چې دا د څنګه ایس ایچ او صاحب وویل چې د سلنډر یا د ګیس د لیکیج دا لا پته نه لګي. دا به موږ 1122 والا نه هم تپوس کوو چې دا د څه د وجې دا بلاست شوی دی. ګرانو کتونکو په دغه ټایم باندې چې کوم دی کور په تاسو لښکاري او دا موږ سره چې کوم دی 1122 والا ولاړ دي، دې سره خبرې کوو. پولیس اهلکار هم ولاړ دي، دې نه به معلومات اخلو، تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پهله خپل نوم راته وښایئ جی. زه محمد شاهین طلحه، اسټیشن انچارج ریسکیو 55 سټیشن. مونږ ته دا کال څنګه چې خپل کنټرول روم نه موجود شو، مونږه تقریبا 4 نه 5 ایمبولینسز را موو کړ، ډیزاستر ریسکیو ویکل هم را موو کړ الانګ وذ فایر ویکل. ولې چې دا سلنډر بلاست مونږ ویل چې دلته څه فایر ایمرجنسي کې دی شي کنه، نو مونږ دا ټول ویکل سره ټول عملم دلته راغه. نو ډیبریز لاندې چې دی کنه 2 نه 3 کسان چې دی کنه ډیبریز لاندې چې دی کنه هغه ورلاندې وو هغه چې دی کنه مونږ راوویستل، هغه الایف دی او هغه مونږ چې دی کنه الرچ هاسپټل ته شفټ کړل. هغه نه علاوه روډ باندې 2-3 کسان هغه پارشلی زخمی شوي، هغه مونږ چې دی کنه سیفلی هسپتال ته منتقل کړي. دا ګیس لیکیج او سلنډر دا جی د کور ان شاهدین او دا کور کم چې مالکان دي هغه وایي چې دا مونږ سلنډر بلاست شوی دی. دا جی سلنډر بلاست و سلنډر بلاست شوی دی. زخمیان پکې څومره تاسو یاد؟ زخمی تقریبا 5 نه 6 کسان زخمیان ټول چې د الارات هاسپټل ته سیفلی منتقل شوی دي. ډیډ باډي سو is some dead body پکې نشته، ټول الایف. تاسو چې کال موصول شو تاسو له سوي نه شولا مونږ ته دا ویل چې مشتاق آباد نوتیا کې چې دا کنه سلنډر بلاست شوی دی. سلنډر بلاست چې مونږ دلته راو رسیدو، مونږ وکړه دا لنټر را پرېوته او د لپاره یو بل منزل مو هغه پوره را پرېوته دی. نو اوس مونږ چې دی کنه ټول کسان چې کم یو مونږ راوېسته هغه مونږ سیفلی شفټ کړل او اوس مونږ چې دی کنه دا ډیبریز چې دی کنه دا کلیر کو او ریسکیو اپریشن روان دي. خو شا کې چې کم کورونه دی هغه لم نقصان رسېدلی؟ هغه دا نقصان نه رسېدلی، یو کور دی ورسره هغه یو پارشل لګ ډیمیج شوی دی، لګ دا نقصان ورته نه رسېدلی. خو دا مین کور دی کم چې سیکنډ فلور باندې چې دی کنه دا سلنډر پروتو الته دا بلاست شوی دی او الته دا زیات نقصان شوی دی. دا خو ډېره دننه یو کوڅه ده، مشکلات څومره تاسو؟ مشکلات خو جی دا تاسو تک ښکاري بم دا دانه موب دلته ولاړ دانه کسان دي. اصل مسله چې دی کنه د خلکو مونږ ته زیات هغه کا چې یار زمونږ کار کې حل پیدا شو، ولې چې خلک اپنی مدد آپ رامخ کې شي کنه، نو هغه پروفیشنلی چې کنه هغه کار اونر شو. دا خو ډېره ښه خبره چې ګوره عوام هم تاسو سره شو، متعلقه پولیس هم تاسو سره شو، ماشاءالله دا کار زر راغون شو. جی همدغه شان دا جی پولیس هم ډېر خطابونه کو، بعد کې پولیس راورسېدو، پولیس چې کنه دا موب لک سایټ تک او ډېر خطابونه دا راته کنفرم کړي چې دا ګیس لیکیج او کنه دا جی سلنډر بلاست سلنډر. جی دلته خو عوام دا وایي چې
سلندر د کور کې وونه د ګیس لیک نه دا چې کم یو کور والا خلک دي هغه اوس هسپتال ته تللی دي هسپتال ته رسېدلي هغه نم چې تاسو کو هغه ول چې دا سلندر بلاست شوی دی مونږ کور کې سلندر بلاست شوی دی جی کو په دغه ټیم باندې موږ سره یو په موقع باندې یو ان شاهدین موجود دی دین لګ معلومات دخلو چې دا اڅا او شولا دی چرته او دی لکه د مالې چې څومره کسانو دی سوګړه 1122 والا د چا کالو کو او دی څومره ټایم کې راغلا سمره بسم الله الرحمن الرحیم زو د دې علاقې سکتر کوټله مسخان چیرمن ملک ماسلم اوس لږ تقریبا 10 منټه مخکې په دلا باندې شمره محمد زما کور د چې اپس تور سه ماته اطلاع شو د دماکو شو لا کله چې مونږ رالو د دماکو شو د ګیس دماکه لا دې کې تقریبا 3 کسان خو شوي دي د کور کسان یو لاروي دي خو الحمدلله الله جل شانه هوري موږ د پولیس والو سره د ډول 1 ډول 2 والو سره ټول په مقابله ان ټیم ځان لا ورسولو او د علاقې والو ډېر همت وکړو چې سمونو جوانان دي سمو د علاقې خلک دي هغه هر قسم تعاون وکړو او خاص کم په ډول 1 ډول 2 والو مو کې تر رسیدلي چې کوم د پولیس خلک دي کله ګلابا چوکۍ والو دي کې بلا مونږ تانه والو دي هغه مو کې ځان رسول دي هغه خپل پر چې کوم خپل پرس پوره کړي ان شاء الله تعالی دا راته وایي چې دا سټم دا ابلاس شو دا خلک دلته موجودو یو حل چل به مچاو شوي تاسو پهله وینا چاته وکړه پولیس ته وکړه که 112 ته وکړه دی پهله اطلاع پولیس ته شوی له ګلاباد چوکۍ انچارج ملک امان ته اطلاع شوی له بیا مخکې کال پاس کړی دی او دا کال باندې ټول خبر ډبل 1 ډبل 2 ولم راغلی بلا باندې تانه ولم ټول رسیدلی موقع ته دا راته وایي چې لیټ پکې کم آیا مایک ماشاءالله یو د لشوی دي هر سړی بالکل په مقابله کې پولیس ته ډبل 1 ډبل 2 ولري کې علاقې خوام دي هر یو سړي په خپل ټیم باندې ځان رسول او خپل پرځي پوره کړی دي مال خدا سي چې کم مخکاری دي عوامو ته مخکاری عوام ماشاءالله خدمت ډیر کوي پولیس 112 والا راغلي دي بالکل راغلي هغه خپل کسان چې بوتل زخمین نه بوتل او ته مقابله پورا برم ولاړ دي لاندې ولاړ دي الله دې خیر وکړي د خپل وس مطابق هر قسم موږ دا غیر کاګرګري نه مطمئن ان شاء الله دې کې کسان څومره زخمیان دي 3 کسان پکې زخمیان دي دوله کور ولدي او یو لاروي دي یو لاروي دي هغه مختص هسپتال ته رسولي دا گاډي چې چای دا چې څوک دي دا بس په طریقه چې مخامخ په وادم نه جنجم راغلي پته بده کې دا گاډي دي چا دي دا کنفرم خبر نشته جی ګرانو کتونکو دغه ټیم باندې ما سره یو بل عین شاهدین موجود دی د پاغه ټیم په موقع او د سره خبرې کوو چې دی پاغه ټیم کې دا دومره لوی بلاس شو دی سوګړه او دی پکې چاته رنګ وغیرہ کړي یا نه السلام علیکم وعلیکم السلام پهله خو دا راته وایي کنه چې تاسو کوم ځای کې موجود وي او دا څنګه دا څو شو زه دغه ټیم خپل کلینیک کې وم ډاکټر جمشید مې نوم دی زه خپل کلینیک کې وم چې اچانک یو بلاست وشو مونږ خو دا خیال نه و چې دا د ګیس دماکه ده ډېر هیوي بلاست و د دې دا خوا کې کورونه وګورئ د هغې یې عموم چتونه خراب کړي دي خو مونږ چې راوتونو علاقې والا سره د الله ډېرې ښېګړې وکړي علاقې والا په هغه ټیم باندې را رسېدلي اپنی مدد آپ کے تحت لګیا و دا ټول څوک بر وختو چا زخمیان راویسته چا ملبه لرې کوله نو ډېر خدمت په ډېر لږ وخت کې ډېر غټ خدمت وکړو د علاقې خلکو دا څنګه لکه تاسو چې رالي تاسو دلته کې چې څه وکړه او څه مو وکړه مونږ چې راغلو دلته کې یو رکشا یو سوزکۍ ولاړو د هغې د پاسه ملبه پرته وه هغې کې یو ماشوم و هغه هم زخمي و هغه خو ترېنه ریسکیو کړو لاړه هسپتال ته لاړه او باقي زخمیان د کور نه یې راوښه او دی چې وي یاره یو بل لارې لاروی و هغه دلته سوزکي کې و سوزکي کې پاساو شوی و هغه سوزکي ډرایور و سوزکي کې دننه پاساو او د خلکو ته راوښتو څنګه منظر و دغلته کې ډېر یو د قیامت منظر و وایي دې کې یو زنانه او یو د کور سړی هم پکې هغه پکې سوځېدلي هم دي او زخمي هم دي لږ که ډېر یاره ډېر زیات نه دي خو سوځېدلي دي سړی زیات سوځېدلی دی او زنانه لږه کمه سوځېدلې خوا شا کې نور کورونه دي لم څه نقصان رسېدلی دغه یو کور له دغې له نقصان رسېدلی دی نور الحمدلله هر څه بچ دي دا پلار څه نه شوی دی دا د ګیس نه شوی دی دی خو وایي چې لکه 112 والا وایي چې سلنډر نه شوی دی نه دا خو د سلنډر نه ښکارېدو چې کوم بلاست و مخکې به د کور والا نه پته لګي خو دا بلاست چې کوم و دا ټوټلي د ګیس لیکیج نو ځکه چې ډېر هیوي بلاست و ورکوټ یې نه و ګرانو کتونکو دا یو عین شاهدین د دې خبرې تاسو غورې دی دا به بعد کې پته لګېږي چې دا د سلنډر بلاس و یا د سوی ګیس بلاس و یا د لیکیج د وجې د څه د وجې دا به موږ تاسو سره په بل خبر کې شیر کوو